د دین غافل کیږو نه. تفسیر قرطبی کې لیکلي دي چې کم انسان مرګ کثرت سره یادوي 3 فائدې په ول الله او 3 کرامتونه به الله ورکوي. نمبر 1 دته به د توبې توفیق زر ملاويږي. هر قسم ګناه د دنو شوا فوراً به دته د توبې توفیق ملاويږي. دویم دا دته چې الله کم دنیاوي حصہ ورکوي، مال دولت بچي مال دولت دا څومره سيزونه صحت بیماری هغه به دته صبر نصیبي صبر. او دا غونډو نه هم د الله یاد دهانی به هر وخت نصیب وي. هر وخت په انسان دا سوچ کی زه دا ګناه کوم الله ویني، زه دا نیک عمل کوم الله ویني، زما نیت سره د دینه الله با خبر دی. زما زړه کې څه تین تیرا کېږي، څه بریانیانې پخېږي چاته په خوله باندې یو ویم په زړه کې بل دی، د دینه الله خبر دی. نو چې کله زمونږ دا تصور وي نو ګورې ډېره په ګرانه به مونږ نه بیا ګناه کېږي. خو د مرګ تصور ختم دی. زمونږ داسې ګمان دی چې مړه کله سپینګیرو شو بیا به چېرته مرګ راځي، او دا ګمان هم با تقریبا ختم دی. مړه مرګ به په خپل لاس باندې سړی په خاورو کې خښ کړو چې راشو ورپسې مونږ زمونږ نه پاتې په مونږ باندې دومره اثر هم نه شوی چې یو ورځ خو به په دې خاوره کې مام خلک خښوي. نو دا حالات په مونږ او تاسو را روان دي. موسی علیه السلام یو ځل د رب ذوالجلال نه تپوس وکړو. موسی علیه السلام خو ډېر ماشاءالله داسې خبرې به یې د رب ذوالجلال سره کولې لکه چې انسان د خپل دوست